ځکه نبی علیه السلام فرمایي من فسر القرآن برایه فلیتبوأ مقعده من النار چا چې قرآن تفسیر وکړه په خپل رایې باندې د ځان له جهنم کې بنګله جوړه کړه خبره ذهن کې راغله د ځان له د ناستې ځای جوړ کړه کوم ځای په جهنم کې فلیتبوأ مقعده من النار دې باب کې تاسو ته یو خبر وکم قرآن کریم کې الله تعالی فرمای اول افلا ينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا الله تعالی وایي چې انسان عجیبه شی دی دی چې ډوډۍ خوري فروټ خوري سبزي خوري یعنې طعام نو دې باندې غور نه کوي چې دا طعام څنګه طعام شي چې ما دپاره قابل خوراک دی نو الله وایي انا صببنا الماء صبا مونږ د اسمان نه اوبه راتوی کړې in abundance صببنا الماء صبا mean we poured water from the sky in abundance صحیح یعنی ډیر سارا پانی ہم نے اتروایا انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا او الله تعالی فرمایي بیا مې د ځمکه وشلول ورته دا د ځمکې شلول دي تیغونه ترې راوځي فانبتنا فیها حبا نو موږ پای کې دانې راځرونې کړې فانبتنا وعنبا انګور پکې راځرغون کړل وقضبا د قضب دو معنی دي یو خدا بانس ته وایي یا نل کان وغیره هم د استعمال شوي نه دي صحیح او بل قضب دا ویجیټیشن ته وایي یعنی شنه ګیا یا شنه سبزي مې راځرغونه کړه وزیتونا ونخلا خونه مې راځرغون کو او قجورې مې راځرغونې کړې وحدائق غلبا الله تعالی فرمایي تک ګارډنز داسې باغونه چې ونې راګوري دي دا مې راځرغون کړل وفاکهة نورې میوې مې راځرغونې کړې وابا او اب مې هم راځرغون کړ حضرت عمر رضی الله تعالی فرمایي وایي دا آیت مې لوستنه په دې اب کې بند شو چې د اب معنا خو د پلار څه شي پلار او حضرت آدم هم ته خدای له ځمکې راځرغون کړو د خټې نه پیدا هم دا به راځرغونه ده نه وایي ما چې دا بې معنا نه ځکه په دې تسلسل او اسلوب کې دغه خو معنا نشي کېدی نه ما چې خدای چا نه تپوس وکړم نو یې داسې کور نه بهر راوتم لاره کې کېناستم چې په دې او په خپله رایې خو خبره نه شي کولی چې اب څه معنا ده انا یې ناست وم راته ابوبکر را روان و ما السلام علیکم ابوبکر وی ما ته وعلیکم السلام وی ما ورته ویل فاکهة و ابا دا اب څه شی دی نو ته ابوبکر داسې لږ سر کته کړ نو ما ته وی ای سماء تظلني و ای ارض تقلني لو قلت في کتاب الله ما لیس لی بحق د خدای کوم اسمان به ما باندې چته او سورې پاتې شي او کوم ځمکه او ما په خپله شا باندې ټینګ کې اوبه مې ګرځوي که د خدای قرآن کې مې هغه خبره وکړه چې زما حق نه دی نه ما ته راځه چې رسول پاک ته لاړ شو صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې دا غرمه وه نو موږ لاړو مسجد ته چې نبي علیه السلام به آرام کوي د ماسپښین لمانځه لپاره چې دواړو جهان سردار راووته نو موږ ته تاسو خو دواړه ډېر د وخته راغلي السلام علیکم وی موږ وایي چې وعلیکم السلام موږ له خو به راتلو په وخت خو یو بلې مسلې راو نو خبره مې ورته ذکر کړه چې دا فاکهة و ابا نو نبی علیه الصلاة والسلام راته وایي چې فصل کې یو شی مقصودي بل طبعي و ضمني غنم مونږ چې کرو نو دانو له کرو کو بوسو لا دانو لا بوس خو پکې څه ضمنن نه دي ا دې وجه امام صلی الله علیه فرمایي چې په فصل کې کومه څه مقصودي نه کې عشر نه چې کومه څه مقصودي دا مسله یاده کوي فقهي چې کوم مسله مقصودی نه نو اس که غنم دی وکړل بوس پکې مقصودی نه دانی مقصودی دي نو په دانه کې به عشر وکي بوسو کیسه صدقه ونی ورکه چا غریب زاره شل کې والا میخه له بوسي اوسه صحیح په جوارو کې ها توکي او ټانټي دا مقصودی نه څه شی مقصودی جوار دانه نو په دانو کې عشر دی په توکو کې او په ټانټو کې عشر نه اسی چاته وای چې راشه لکه میخه ټانټي اوسه یا راشه لکه کورته تنور ده خشاکو توکی اوسه ستار ور توکی وای که څه توکلی نو راشه څوک شتای وای چې راشه توکی اوسه یا توکلی اوسه نو په دې کې عشر نه امام صلی الله علیه فرمایي چې کاوی دا مقصود نه دی ها البته که اوستا جوار وکړل صرف دې د پاره چې زما میخه غوا هغه دا ټانټي وخوري صحیح نو بیا پای کې عشر دی ځکه مقصود وګرځید چې مقصودی شو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې اب دا د فصل هغه ایسره چې کومه مقصودینه او فاکهة و ابا او یې قرینه ده پیرستو چې متاعا لکم ولانعامکم چې دا ستاسو دپاره انجوایمنټ دی او ستا د مواشیو دپاره د مویشي او کیټلز دپاره د هغې دپاره انجوایمنټ دی یا خوراک